زیشانه ماته ته دغه کړی زما دې په خدای قسم یې که زه تا معاف کوم زما دې په رسول الله قسم یې که زه تا معاف کوم زما څه که پښتون یې او مور السلام علیکم جی یقینا زه ډیر خفه وم چې ما دا سیټ باندې چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري چې د سید ولی شاه والد صاحب زه ورته ډیر د زړه نه احترام لرم زموږ مشر دی خو تاسو دا ویډیو وګورئ نو بیا پرې زه هم خپل نظر شریک کوم تاسو به هم شریکوئ او یو پیغام ورته هم پرېږدم چې دا کوم کس ته یادې دا زیشانو نو ته 3 کاله مخکې داسې یو لین کړی دی دی اوس زما زوی ته په دې ویډیوګانو کې وایي دا پوډري دی دا پیمي دی دا چرسي دی دی لیونی دی د دماغو کار پرېښی دی ته 3 کاله یا 6 کاله مخکې د چا دی ته ما ویل دي چې د دې تصویر سړی به راته ښې او زه سپین ږیری یم د 65 سال عمر سړی یم زما دغه سید ولی شاه زوی راشي نو زه ستا خور مور هغه نه ده کنځلې ستا په عزتي هغه نه ده کړې او تا مخکې هم کړې ده او تا اوس هم بیا زما د زوی هغه څه وکړم چې ته زه د خدای نه یېرېږم نو ولې موږ د دې خدای نه یېرېږو او بایجانه داسې خوله دی خوځوي چې ده دا 2مه میاشت ده 1 نیمه میاشت ده چې دا زما په زوی هلته او دلته زما په کور کې بغیر غمه غم دې زیشان جوړ کړی دی نو دی زما مخکې هم ذمهوار دی او دی زما اوس هم ذمهوار دی چې دی دې په دې جلاله کې ما ته خپل کور وښی دی دې ما ته په جلاله کې د یو خان ډېره وښی دی دې ما ته د مردان کې د بابا باندې پخان بابا مشهور دی د هغه ځای دې راته وښی ما ته د خپل سادات غوندې ځای وښی زه دله هلته ځمه نو چې سړی مخ په مخ یې او بیا خبرې وکړي نو بیا یې پته لګي نو اوس د دیوال په شیشه دی لګیا دی یا په ګاډي کې یا په څه کې یا په څه کې ده زما 3 کاله مخکې مې عزت لیلام کو او زما د پلار د خور سره رشته را روانه ده او دا دی زما 3مه رشته ده ته زما زړه رشته هم مخکې چې ښځه یې پرېښوده ښځه یې داسې کړه سید ولی شاه دا چل وکړو سید ولی شاه دا چل وکړو نو ای زیشانه زما په خدای قسم چې زه په جلاله کې د یو خان ځای کې کښېنم او تا به هغه راغواړي او ته به زما سره مخ په مخ کښېنې دې د سپک بچي زه راواخېستم په شیشه دی په کور کې ناست دي په ګاډي کې ناست دي او ده مخکې هم 3 کاله داسې بې الفاظه خولې استعمال کړې ده چې ده زه نه معاف نه کړم ده زما په تصویر به له چا لېږلی نو زه درته دا وایم چې دی به زما دا تصویر غل ماته ښیي زیشان علم خان راغلی دی خو هم د نه سړي زوی او راغلی دی او خبره یې کړله ټول دغې په زیشان ورلېړې ده چې په ما باندې دغه خلکو هم راپورټ کړی دی او د تصویر خو ته زه طلاق کړم چې ما نه تصویر او نه مې خوله نو زیشانه ما ته یې ته دغه کړی زما دې په خدای قسم یې که زه تا معاف کوم زما دې په رسول الله قسم یې که زه تا معاف کوم زما څه که پښتون یې او مور دې بل چا سره د چا نه یې راوړی نه یاره او پته یې په سر په ځای تړلی نو زه خو د پندخیل سلطان خیل کوم په منځ کې دی ناست یم خبرې کوم نو دولت ته راته ځای وښیه زما سره مخامخ شه زه به ستا نه جامې وکاږم او ما چې تصویر دا غل به راکېږه 3 کاله مخکې او خانه ته اوس دا دی تا ته سلیم دی صافي دی که څه دی ستا څه په ګاډي کې لګیا دی ته هغه ته هم لیونی وې ته زما زوی ته هم لیونی وې ته هغه ته وې مېږ ته وې دا سوټی دې نیولی دی دا تا له چا په لاس کې درکړی دی دغې سوټي خو بې غیرتو تاسو د مسافرو یینې وس کې ته چې په موټر کې ګرځې دا د چا دی تا نه دا د فونډیشن ښځه نه ده شوې دا د مسافرو نه ده د علم خان شیرپا باطنګل نه خرڅول په ریړۍ به ټماټر نه خرڅول زه خو په شیرپاو کې هم د خان ډېره زما ده زه خو په شیرپاو په کلي کې هم د ساجاد قوم ډېرې زما دي خدای دې تباه او برباد کړه ته چې ډېر نر یې ته زه د خدای نه یېرېږم ولې موږ د خدای نه یېرېږو ته که نر یې زه دا د سپین ږیری ته راته ځای وښایه او زه به ستا سره میلاو شم ته به ما نه بلکل دغه 3 کالو مخکې د تصویر سره چې دی کومه خولې استعمال کړې ده زه دې پرېږدم نه ما ته به دغه سړی ښې ولې که زما زوی ولې نه دی خو ته به یې ما ته ښې بقایا چې کومه خوله دې استعمال کړې ده زما زوی په هغه وخت کې هم ویل چې د ده مور زما مور ده د خور زما خور ده زه چې د ده خور مور یاده کړم نو زما په ده کې فرق څه شو ته څه شی اخر ته څه شی چې ته بیرغ کړه چې په جلاله کې زما په پاکستان دا بیرغ باچې ستا په کور ولاړ دی بیرغ زویه ستا پرونی ویډیو ما لیدلې ده د سلیم صاحبي دی که څه دی د هغه سره ته هغه ته هم لیونی وې هغه وې ته هغه ته هم لیونی وې ما ته هم لیونی وې نو دا حوصله تا زما خېجول ده خو که په تا مور ته خپلې مور زیشانه د خپل پلار نه یې راوړی که نه نو تا دې قرآن وایي دا ویډیو واورې ما ته اوس کال
دې ځای ته راشه زه تا له ملکڼ کې کوم ځای ښې مردان کې کوم ځای ښې ته وښایه زه درځم دغلته هم پښتانه دي ته هم پېژنې او زه د دې ذلدیر د قوم د سلطان خېل پندخېل قوم د نشاجیان نواب د خاندان سره مې د ډېر نیکه نه رشته ده د پسکو بچیه ته څه شی چې په سپینه ږیره دې ونه خورم زه پلار نوم دې په ما هرایي زه ستا شانتې کچکونه خو نه یم ته بغرۍ بچې زما په کور کې دې ماتم جوړ کړی دی اخر هغه کنسلې دې په ما هم وکړې که ته د خپل پلار نه شوی ما ته اوس تلیفون وکوې دې ځای له راشه ګورئ جي ماشاءالله داسې خلک نن سبا زمانه کې ډېر کم دي زه وایم هغه خوش قسمته خلک دي د چا په کور کې چې داسې مشران وي او یا د چا په کلي کې ولې چې دا به د شمار یو څو کسان پاتې په نن وخت کې داسې نشته ماشاءالله تاسو ګورئ په سر باندې ښایسته شمله اوس هم پرته ده او بله خبره دا ده چې مشر دی که خیر څو خبرې دا تیزې وکړي نو موږ به بد ورته نه وایو موږ به یې معاف کوو زشان ورور ته هم زه دا خبره کوم او بل زه په چا باندې تنقید نه کوم خو زه دواړو ته دا خبره کوم چې ګوره دا څومره با عزته خلک دی څومره پاک دامنه او الله پاک له عزت ورکړی دا ساده خلک دی دا په دې قصو باندې نه پوهېږي دا به مو چې الله پاکه دا د کومو زمانو ته پاتې کړو نو داسې خلک مه درته وایي ګوره دا هم د موبایل یو سایډ افیکټ دی په دې باندې تاسو او موږ هر وخت خبرې اورو چې د موبایل غلط استعمال د موبایل غلط استعمال نو دا د موبایل غلط استعمال دی ګوره زیشان د مردان دی دا بل چې کوم دی سیدولي شاه ورور دا د دیر سره تعلق ساتي نو دوی خپل منځ کې څه رشته خو نه وه خو د موبایل او د پیجونو د وجې نو همیشه په فیسبوک او په یوټیوب باندې که وګورئ د نورو ملکونو او د نورو ژبو والا تاسو یقین وکړئ یو بل ته صرف هیلپ رسوي مطلب که یو سړی مکینک دی نو هغه دا خبرې کوي چې بی په دې ګاډي کې یا په دې کې دا پرابلمز دی د دې دا حل دی دغسې نوره ټکنالوجي په حوالې سره هغه خبرې ټولې په پیجونه په یوټیوب باندې کېږي او یو بل ته د مرستې او د هیلپ رسولو به یو ذریعه جوړه کړې ده بل طرف ته که وګورې په پښتونخوا کې که یو سړی ځان مشهورول غواړي نو هغه به د بل سړي خور مور کنځي بېعزتي به یې کوي نو قطعا هم داسې کول نه په کار او زه دوی دواړو ته اوس وایم چې په کار د خپل منځ کې څه اخوا دېخوا راضي شي او دا قصه ختمه کړي دا قصه د دې حالت ډېر زیات نازک ماته ښکاري او دا غلط طرف ته هم تللی شي مشرانو له پکار دي چې کوم د کلي مشران چې هغه د دې دواړو مسله حل کړي او ویډیو مې په دې مقصد باندې وکړه چې ګورې د دې نه موږ ته سبق میلاو شي که موږ کله هم غلط موبایل استعمالو نو داسې پرابلمز مخې ته راتلی شي او الله دې د دوی دا پرابلمز ختم کړي